السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په باجوړ کې د ضمني انتخابات چې دي روان دي. په باجوړ کې چې کوم ضمني انتخابات دي دا د نورو ضلعو نه په کومو کې چې دغه ضمني انتخابات کېږي هغه ډېر زیات بدل دي، ځکه چې دلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم خلک دی هغه هم په دوو ډلو کې تقسیم شوی دی. نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه لګیا دي د یو بل سره اتحادونه کوي او دغه هڅو کې په دغه کوششونو کې دي چې موږ کامیابیانې ترلاسه کړو. نن د مبارک زیب خان صاحب کوم چې د ریحان زیب شهید ورور دی اتحاد کړی دی او هغوی ته دستبرداره شوی دی. د دوی نشان چې هغه چیانک و د دوی سره څو خبرې کوو. تاسو دستبرداره شوئ، په څه وجه باندې دستبرداره شوئ؟ نو وجه نور څه نه وه، یو خو ما د باجوړ کې چې څوک هم اوسېدلی او کوم باجوړیان د څه نه څه ظلم او درد ورته رسېدلی هغو ته دغه شان دردونه موږ ته هم په ماضي کې رسېدلي دي. خو دا اوس چې کوم د الیکشن کې کم درد ورسېدو د ریحان زیب او خاندان ته، نو نور څه وجه نه وه، دا مظلوم او بس دغه نسبت باندې سوچ او دغه موږ او ملګرو سره مشوره وکړه چې د مظلوم سره موږ مرسته وکړو چې موږ په نورو قومونو کې یادېږو چې باجوړ کماوان دي دا همدردانه زړه کې درد ساتي د خلکو دپاره. نو دغه یو حوصله وه چې الله راکړله، اگر چې موږ کمپین هم تقریبا د الیکشن زمونږ ډبل شو، یو ځل ډیلی شو بیا دوباره 3 میاشتې، نو په دې کې موږ ناست یو موږ کمپین چلولی د ځان دپاره. خو چې اینډ ته کله موږ ورسېدو ما سوچ وکړو چې یاره دا مظلوم دی، راشه د دې مظلوم سره مرسته وکړه، نو الله به هم درنه راضي او د باجوړ خلک به هم درنه خوشحاله شي. نو بس دغه یو سوچ و او الله نه اوس دعا کوو چې انشاءالله دا کامیاب کو ویې باسو انشاءالله کامیاب. تاسو څه اعلان هم وکړ د پیسو؟ نو ما په خپل وسلو کې زه ته ووایم ما سره یو اکسټرا ګاډی ولاړ دی د خپل نه علاوه، نور نغد کش روپۍ خو راسره نه وي. اوس مې کسان ته ویل چې دا خرڅ کړئ 5-6 لک روپۍ به کوي، دا روپۍ هم ورته ورکړئ زما طرفه چې دی په دې الیکشن کې ولګوي او د دې ته څه کامیاب کوتاهي رانه شي او دی مایوسه نه شي د باجوړ قوم نه چې زما سره نه چا مالي مرسته وکړه نه د چا سره جاني. انشاءالله الحمدلله باذن الله موږ به سره دی ټولو ته تیار یو.